قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الشورى شروع ده رب کریم فرمائی من هغه څوک کانا چې یریدو اراده لري من کانا یریدو هر هغه څوک چې اراده لري په عمل خپل باندې سشي اراده لري حرث الاخره معنا فصل د اخرت یعنی ثواب د اخرت اراده لري په عمل خپل باندې نزيد نو زیات بکو مونږ له دغه انسان لرا فی حرثه معنا په فصل دغه کې یعنی په ثواب دغه کې لکه بلزی کې الله تبارک وتعالى فرمای من جاء بالحسنه هر هغه څوک چې راتلو کې په یو نیکه باندې فله 10 امثالها دغه انسان لره لستن چندنی کی ورکي الله لس چند بدل ورکي نو څوک چې اراده لري ثواب د آخرت په دنیا کې اعمال کوي صرف دې لپاره چې آخرت ځان ته جوړ کړي نزيد نو زیات بکوم دلر الله وله دې انسان لره فی حرثه معنا په فصل د کې یعنی په ثواب د کې ومن هرغه څوک کانا چې یرید اراده لري حرث الدنيا معنا فصل د دنیا ثواب د دنیا اراده صرف دنیاوی په اعمال خپل باندې یعنی علم کوي صرف دې د پر علمو کې چې ما ته خلق عالم ویا بس دنیا کې بدته ویلې شي یا ذکر کوي یا نفلونه کوي وغیرہ صرف خودنی د پر ریا د پر کوي دنیا د پر نو رب کریم فرمای منا وسکانه چې یرید اراده لري حرث الدنيا فصل د دنیا په اعمالو باندې نو دې نور بکوم دغه انسان لره منها دغه دنیا نا وما له نبوي دلرا فی الاخرته په آخرت کې من نصیب صبر خو نصیبا زکه چې دغه انسان کوم اعمال کړی دي د دنیا د پاره کړی دي آخرت د پاره اړو اعمال نه دي کړی بس دنیا کې ورته ویل شو که سخای کړی دنیا د پاره نو سخی ورته ویل شو په دنیا کې کا علم کړی دي نو عالم ورته ویل شو خو قران یاد کړی دي نو دنیا کې ورته قاری ویل شو بس وما له فی الاخره من نصیب هر کله چې الله تبارک وتعالى غزات مخ کې آیت کې بیان شو شرع لكم من الدين غوړه کړی تاسو د پر الله تبارک وتعالى د دین عقیده د توحید شریعت یا قدر لكم یا بین لكم مخ کې د دې ترجمه شیو او څوک چې د سره شریکان جوړوي دي الله تبارک وتعالى سره آیا غس شریعت لري د بوتان چې تاسو الله سره شریکان جوړوي ځکه چې د شریعت اصول د شریعت چوکاټ جوړول آسان کار خو نه دی ام لهم آیا د کافرانو لره شرکا او منا شریکان دي الہ دي خدایان دي شرعو چې غوړه کړی وي دي خدایانو د یعنی بوتانو د لهم دي د پاره من الدین د دین شریعت ورته غوړه کړی شریعت ورته جوړ کړی وي هغه شرما هغه شریعت لم یأذن به الله چې امر نه دی کړی الله تبارک وتعالى پاغي باندې ولې د دې بوتانو د پارس قانون شته چې دې قانون جوړ کړي بغیر د قانون د الله نه دی جوړ کړي هر کله چې نه دی جوړ کړي نو اے مشرکانو ولولا کلمۃ الفصل کچری نه کلمه د فصل د فیصله هغه چې پازل کې شوی د پتاخير د عذاب باندې لقضی نو خامخا فیصله وکړي شی بینهم پمنځ د مؤمنانو پمنځ د کافرانو فیصله بشوي ټول به هلاک کړي الله دا کافران وان الظالمین یقینا دا ظالمان چې دی الله ویا ظالم نه مراد دلته مشرک دی ځکه چې ان الشرك لظلم عظیم بل ذکی وای الله شرک چې دی لوی ظلم دی دی ظالمانو مشرکانو د پرا عذاب دی علیم دردناک اے انسان دباو په دې آیت کې اے انسان تر الظالمین تبغوري دي ظالمانو لره مشرکانو لره یا دي عام ګناهګارانو لره مشفقین یریدون کې بوي مما دا اعمالنا کسبو چې دي کړي دي په کفر کې یا شرک یا عام ګناهونه دي کړي دي وهو دا سزا د اعمالو د دي او د اقوالو د دي سزا چې دا
واقع معنا خامخا نازلون کدا خامخا واقع کیدون کدا بهم پدی باندې والذین کسان آمنو چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي الله وای فی روضات الجنات دی په غوره زینو د جنت کې وي یعنی په باغچو د جنت کې به وي فی روضات الجنات پریاز الجنت کې به وي یا باغچو د جنت کې به وي لهم دی د پارا په دې جنت کې ما غسدي یشاؤون چې دي سغواړي عند ربهم پنيز در رب دې یعنی هر قسمه جسمانی او روحانی راحتونه به دي لره په جنت کې ناشنا خوشالیانه به وي ذالک هو دغه جنت چې دی الله هو دا الفضل دا فضل دی الکبیر لیا په باغچو د جنت کې چې څوک داخل شي دا لوی فضل دی دنه لوی فضل هم شته چې رؤیت د الله تبارک وتعالى دی دیدار د الله تبارک وتعالى ذالک دا فضل او دا نعمتونه د جنت الذي غدي يبشر الله چې زیر ورکه الله تبارک وتعالى به پر سر عباده بندگان خپل لرا الذين غيبادتا هغه بندگانو ته زیر ورکه امنو چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات او نیک عملونه کړی دي قلت ورته پیغمبر علی السلام لا اسالکم ز سوال نکم علیه پر تبلیغ باندې په دعوت تبلیغ باندې ز سوال نکم اجرن د ستنخوا الا الموده مگر غواړم یو خبره المودة دوستی و محبت فی القربة پخپل ولیک بعضی مفسرین مانا کہ پخپل ولیک یعنی کم از کم زما د رشتہ داری خو خیالو ساته قریشانو ته ویا ما ته تکلیف مرسویا زما خلاف رکاوٹ ما جوړیږئ تاسو خند ما جوړیږئ تاسو کم از کم تاسو خود تصدیق وکیا یا مختلف توجیحات حسن بصری سے مانا کہ الا المودة فی القربى مگر نوس نغوالما الا ان تتقربوا الى الله بالتوحید مگر زدا اے کافرانو زتا سنا نور سن غوالم مگر دوستی غوالما دا الله سره یعنی چې نږدې شي تاسو الله ته بالتوحید په توحید سره دا غوالما حسن بصری سے دا مانا کہ دارنگی فراس مانا کئی الا المودة فی القربى مانا الا ان تتقربوا الى الله بالتوبه مگر زدا غواړما چې تاسو نږدې شئ الله ته بالتوبه په توبه سره الله ته نږدې شئ قربان مانا زلفا اخلی ابن عباس سے مانا کئی الا المودة فی القربى مگر الا ان تصلوا الرحمه نور سن غواړم تاسو نو ورته وایا مگر دا غواړم چې خپل ولی او پالای تاسو خپل ولی مکټ کویا سل رحمی کویا اکثر مفسرین معنا کیا نور څه درنه نه غواړم مگر دوستی غواړم قربا خپل ولی زما کی یعنی محبت مع اهل بیته محبت غواړم سره د اهل بیت زما دا معنا چا کړی د سعید ابن جبیر وی قربان مراد آل محمد آل د محمد صلی الله علیه وسلم دے دی سره محبت غواړم لکه څنګه چې الله وعلموا انما غنمتم پوه شئ چې هغه چې غنیمت کې تاسو ونیول فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى دلته قربان مراد څوک دی قربا خپلوان د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سعید ابن جبیر سے وی دلته قربان مراد آل محمدنا اکثر مفسرینو د قول راغسته دارنګ علی صاحب هم دا معنا کوي آل محمدنا سودی صاحب هم معنا کوي قربان مراد آل محمد ماوردی ذکر کړی دی عمر ابن شعیب هم دا معنا کوي الا المودة مگر دستی غواړم فی القربى پخپل ولیک یعنی آل محمد یعنی محبت مع اهل بیته مختلف ترجمه مفسرین وکړي دي ومن هرغه سوک یقترف من یکتسب چوکړي حسنه نیکی الله وی نزيد زیاد بكم له دل رفیها پدغنی کی حسنا من حسن خوبی ان الله یقینا الله تبارک وتعالى غفور بخون کې شکور قدردان ذات
قبلون کې د عمل د شکر گزارانو. بل اعتراض د کافرانو دا کولو وی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان نه جوړي الله باندې درو جوړي الیاذ بالله. آیات راغه دباو راغه د کافرانو ته ام یقولون بل یقولون بلکی وای دا کافران افترا ځان نه جوړي دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم علی الله په الله باندې کدی بندرو غلرام. فإن یشاء الله پس کچره اراده وشي د الله تبارک وتعالى کچره وغوري الله تبارک وتعالى دباو دي یختم نو مهر به وهلوي کچره اراده کړي الله تبارک وتعالى مهر به وهلوي علی قلبک پزړستا باندې د قران کریم دا وحی به بند کړي وي دا کافران چې اعتراض کوي تا باندې یعنی که اراده د محو د قران کړي وي د الله تبارک وتعالى ستا پزړه باندې به مهر وهلوي ستا د ځړنه به د قران کریم وستلوي لیکن دا اراده الله تبارک وتعالى نه ده کړی. یا عبد الله ابن مسعود سے اول مجاهد سے خپل خله اغلګیا مجاهد سے ویا فإن يشاء الله يختم على قلبك کچره اراده کړی الله تبارک وتعالى يختم على قلبك معنا يربط على قلبك بالصبر ستا پزړه باندې د صبر پټه لګولې حتى لا يشق عليك اذاهما تر دې چې تا باندې به درون نه دا کوم چې تکالیف در کوي تا ته دا کافرانا. مجاهد سب دا تعویل کوي دا معنا کوي. عبد الله ابن مسعود سے وای دا اخري زمانه سره لګي په اخر زمانه کې به دا قران کریم د مصحفونو نه لري شي. قران کریم تلاوت د پاره به خلق لاړ شي چې قران کریم اوچت کې نو بس مصحفونو کې بنوي دا قران منډه به کې قاریانو ته او د قاریانو د سینونو نه به هم دا قران کریم وتلې وي مقدس مکه نه به د نسیان غالب شي نو دې ته وی اشاره ده. فإن يشاء الله پس کچره اراده وکړي الله تبارک وتعالى کړي وي یختم نو مهر به وهلوي علی قلبک پزړستا باندې دا دباو دي کافرانو ته. ويمحو الله محوكي الله تبارك وتعالى نوراني الله تبارك وتعالى الباطل باطل لرا شرك ده ويحق الحق ثابتي حق لرا بكلماته بكلمو خپلو باندې انه يقينا الله تبارك وتعالى عليم پوي ذات بذات الصدور اي بما في القلوب غچ پزړونو کې سدي من الخير والشر د خیر او د شر نه باغي باندې هم علم لري د زړه راز نه دیم ګوره خبر ده انسان سمشا. وهو الذي دا الله تبارك وتعالى يقبل التوبه قبل توبه لران عباده د بندگان خپلونا. ابن عباس او اولیاء دوستان خپلونا چې تابعدار د الله وي ويعفو عفو کوي دا تابو کله چې توبه وباسي دا انسان عن السيئات د بدیونه یا مشرکان د شرک د شرک نه به توبه په توبه سره عفو کوي. ويعلم الى علم لري ما پغسبانه تفعلون چې تاسو کوي من الخير والشر د خیر او د شر نه. ويستجيب الى غزات يستجيب من يقبل قبل الذين منا دعاء دا کسانو امنو چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي بدون الرياء د دې دعا قبل الله ويزيدهم زیاته الله تبارک وتعالى من فضله د فضل خپلنا د احسان خپلنا پني کې او د دې کې یعنی په ثواب د دې کې زیادت کوي. والکافرون کافران چې لهم دیر پر عذاب د شدید سخت. ولو بسط الله کچره اراده کړي الله تبارک وتعالى ولو بسط الله کچره فراخ کړي الله تبارک وتعالى بسط معنا فراخ کړي الله تبارک وتعالى سشي الرزق رزق لرا لعباده تمام بندگانو د پاره. که الله تبارک وتعالى د دنیا ټول بندگان مالدار کړي وي رب کریم فرمایي لبغوا الا طغوا خامخابه دي سرکشي کړي وا فل ارض پزماکه کې دا ټولو ته چې زیات مال نه ورکیا زکه چې الہ اراده نه کړي ارچاته په خپل حکمت باندې الله تبارک وتعالى مال ورکیا. څوک چې مالدار کړي دي ته هم امتحان دی زکه چې د مال کې ګوري چې خرچه کوي کنه په غریبو باندې زکات ورکي کنه
او څوک غریب پیدا کړی دی غریب تم ګوري امتحان دی چې د الله شکر ادا کوي کنه که اسیا خو دی خو چټیات ویا بس دا ټول امتحانات دي د الله تبارک وتعالى ګوري الله دی بندگانو ته وی کټول پټوله مې دا مالدار کړي وی لبغاو خامخا به سرکشي کړي وا فل ارض پزمکه کې لیکن الله تبارک وتعالى ينزل نازلی ارزاقهم روزیان د دي بقدر په مقدار باندې پاندازې سره ما یشاء چې د اراده وي انه یقینا د الله تبارک وتعالى بعباده من بصلاح عباده په صلاح د بندگانو خپل باندې خبير خبردار ذات دی بصير بنا د لیدون کړي وهو الذي د الله غزاد دی ينزل الغيث چې نازلی باران لرا من بعد ما رستداغنا قنطو منا من بعد قنوطهم رستد نا امیده د دینا چې نا امید شي د خلک چې سوال او زارې شروع کړي د پاره چې الله ته سوال او زارې شروع کړي ډیر چې نا امید شي الله وي وینشرو خوري نازلی رحمته رحمت بلرا ينشر من ينزل خوري رحمت بلرا وهو د الله تبارک وتعالى الولي کارساز دے دوست استاسو الله ولي المؤمنين الحميد محمود في افعال استایل شوی دے تعریف لایق دے الله تبارک وتعالى ومن آیاته بعض دلائل د توحیدنا دلائل د قدرت د الله نه دادي په وحدانیت د الله تبارک وتعالى چې الله یو دی خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانونه الله والارض ازمکلرا وما بسغس چې نشر خور کړی فيها په د غزمکه کې من دابتنا زیروح زنده سره دا هم دلائل د قدرت دي په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې چې الله یو دی وهو د الله تبارک وتعالى على جمعهم په جمع د دی باندې یعنی بیا ژوند کولو د دی باندې اذا یشاء کله چې اراده وکړي الله قدیر قادر ذات وما اصابكم هغه چې تاسو ته سرسي من مصیبت د مصیبت نه تکلیف فقر وغیرہ سم مصیبت رزي دا ګوره ظلم من الله ما غنی چې د الله د طرف نه ظلم دی نه فبما کسبت پس په سبب داغه څه کسبت چې کړی دی دې کوم لاسونو تاسو یعنی تاسو لاسونو د وجه ويعفو عفك البتا الله رحیم ذات ان کثیر د ډیرو بدیونه چې توبه وباسي الله تعفو کوي اوس دا خبره چې الله تبارک وتعالى تاسو په ذرات ټکی پټکی نیولې حساب در سره کولې بیا ګوره تاسو خیر نو تاسو الله لره د عذاب نه بندول هم نشو وما انتم نوي تاسو بمعجزين عاجز كون کې الله لره فی الارض پزمکه کې دراتلو د عذاب نام وما لكم نبوي تاسو لره بیا من دون الله بغیر د الله نه من ولی سوک دوست ولا نصير او نسوک مددگار چې د الله د عذاب نو خلاص کړي وي تاسو نو به تاسو له سوک دارنګي دلائل د قدرت او من آیاته بعضی د دلائل د قدرت نه په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې د الجوار معنا السفن رواني بیړې دی رواني کشته بیړې فل بحر په بحر کې کل اعلام معنا کل جبال پشانت د غرونو په لویوالي کې وګوره ډوبېږي نه دا هم دلیل دی په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې سم یو خار روان وي دا بیړې چې روان او نه ډوبېږي په بحر کې بحرونو کې دریاب کې دا هم یو دلیل دی په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې چې الله یو دی دباو دی اوس دباو د دنیا ان یشاء کچره اراده شوی د الله کچره اراده وشي د الله یسکن معنا په آرام بکی یعنی وبدروي الريح باد لرا هوا لرا فيظلل معنا فيصرنا پس وبګرځي دغه بیړې روا کې دا معنا ثابت ولاړه على ظهره معنا على الماء په شاد او بو باندې په دریاب دا بیړې باندې روانيږي بیا به ولاړ وي ان فی ذلک یقینا پدې کشته او کې پدې بحر کې رب کریم فرمایله آیات خامخ دلائل دی په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې لکل صبر د پاره د هر صابر صبر کون کې شکر گزار د پاره
چې شکریا ادا کوي د نعمتونو د الله. او یوبقهن یا که اراده وشي د الله تبارک وتعالی، یوبقهن معنا یهلکهن هلاک بکړي دي کشته لرا، و یغرقهن غرق بکی ډوب بکی دی لرا په دې بحر کې دریاب کې، بما په سبب دا اعمالو کسبو چې دی کړی دي من الذنوب د ګناهونو نه. خو اصلي خبره دا د الہ رحیم ذات ته زر نه نیسي تاسو، ويعفو عفو کوي عن کثیر د ډیرو ګناهونو نه عفو کوي تاسو لرا. ويعلم الذين وليعلم الذين بل دې لپاره چې پوښي الذين کسان یجادلون چې دی جګړې کوي فی آیاتنا پایاتونو زمون کې، یعنی تکذیب کوي د آیاتونو زمونږ، ان نسبت د درو کوي. ما لهم نشته دی لرا من محیص معنا من مهرب زید فرازه د تیختې بعد البعث کله چې د قبرونو نه پاس قیامت پورس. فما اوتیتم پس هغه چې درکړې شوی تاسو ته من شین د سشي د مال نه په دنیا کې. رب کریم فرمایي فمتاع الحیات الدنیا، پس دا فائدہ د ژوند دنیا ده، بس دنیوي فائدہ ده. قل متاع الدنیا قلیلا، بل ذکر الله ورته وایي چې دا دنیا متاع فائدہ چې د ډیره لګه ده. وما عند الله غچې پنيز د الله دی من الثواب د ثواب نه خیر ډیر غوړه دی د دنیا او د مال نه، او ابقا ډیر ابقا دی باقی پات کیدونکي همیشه دی. للذین د پاره دا کسانو امنو چې ایمان راوړل دي، او هغه کسانو د پاره والا ربهم چې پر رب خپل باندې یتوکلون توکل کوي. دا صفت د مؤمن شنو دی د پاره. وما عند الله هغه چې پنيز د الله دی خیر ډیر غوړه دی او ابقا باقی پات کیدونکي دی.